الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم. سورة بقرة دویمه حصہ شروع وا پاغی کی منگوی د خلقو د طرفنا سبازی اعتراضون دی یا د هغې ځان دپاره سبازی خبرې داسې نیولي دي چې هغه دې دپاره یو دیوال جوړ شوی دی د اسلام ته د راتلو دپاره یو بندیز جوړ شوی دی. نو الله رب العزت د هغې دغه بندونه او دغه دیوالونه ورانوي، د هغې جوابونه کوي. اولنی اعتراض د دې جبرئیل علیه السلام په باره کې و، د هغې جوابونه وشو. دویم اعتراض د دې د سلیمان علیه السلام په باره کې و چې سلیمان علیه السلام خو ښه سړی نه و، هغه جادوګر و. د هغې جواب وشو چې سلیمان علیه السلام کفر نه دی کړی، هغه سحر نه دی کړی. سحر چې کاو خو شیطانانو کاو، شیطانان انسی او جینی دغه لګیا دي، دا کارونه کوي او بدنامي پاک دامن خلق. نو کار شیطانانو کو او بیا یې راواړو په سلیمان علیه السلام باندې خبره شوې وه. بیا ورپسې دریم اعتراض و چې ته سحر ته ناجایز وې، حال دا دی چې سحر خو جایز دی ځکه چې الله پې ملایکه رالیږلي. د هغې جوابونه وشو چې اول خو داونه کوو نو هغه د امتحان دپاره راغلي وو. د علي رضی الله تعالی عنه یو قول هغه ما ویلی و چې چا دا ووایي چې دا هاروت او ماروت دوه ملایک دي او د هغې نه ګناه شوی دی او سزا ورله ورکولی کېږي، نو دغه سړی کافر دی. یو خبره بله پکې شوې وه چې دوه حدونه به زه ورکوم، خو هغه خبره د داود علیه السلام په باره کې وه. دې کې خبره څه خلط شوې غوندې کې وه. نو ملایک ګناه نه کوي، که چا د ملایکو ته د ګناه نسبت وکړو نو په دې باندې دا سړی کافر کېږي. ملائک چې راغلي نو هغه د دې دپاره راغلي چې او تاسو به سحر نه کوئ، جادو به نه کوئ. د شاه عبدالعزیز رحمت الله علیه یو قول پیش کړی و چې هغه وی دا راغلي و دې دپاره چې خلکو ته د سحر او د معجزې په منځ کې فرق وښیي، او دې دپاره راغلي و چې خلکو ته خلک د سحر نه منع کړي. مثال هغې یو بخودو یو خبره وښوده چې په هغې باندې د سحر او د خاوند او د ښځې په منځ کې جدایي راتله. نو لکه څنګه چې استازي هغه یو مثال خلکو ته، طالبانو ته، شاګردانو ته د سود وښیي چې دې طریقې باندې خلک سود کوي، دا ناجایز دی، حرام دی، او خلک بیا په هغې باندې طالبان شاګردان په هغې باندې عمل شروع کړي. نو په دې کې استاذ ته څه ګناه نه وي، جرم هغه د شاګردان وي. نو د ملایکو په دې کې څه قصور خو نه و، قصور هغه د خلکو چې خلکو سحر زده کاو، کفر یې کاو. د سحر بعضی علماء قسمونه لیکلي
چا 8 قسمونه لیکلي، چا 12 قسمونه لیکلي. بعضې په هغې کې داسې دي چې هغه حرام دي، ناجایز دي، او بعضې داسې دي چې هغه خالص کفر دی، چې په هغې کې د غیر الله نه امداد طلب کولی کېږي یا داسې الفاظ پکې، نو هغه بیا کفر دی. نو بعضې علماو د هغې تقسیم کړلی. بهرحال سحر چې کم یو شي نو هغه ټول ناروا کار دی، نو حرام خو دی کم از کم، او بل چې دی زیات نو هغه بیا کفر دی. دا سحر او جادو چې خلق کوي، نو الله رب العزت وایي وما هم بضارین به من احد الا باذن الله. الله پکې اثر واچي نو دا اثر وکي، کنه اثر نشي کولای، څوک چاته ضرر ورکوونکي نه دي. چې الله نه یې غوښتلي نو خلق څه نشي کولای. د دې مثال هم داسې کېږي لکه څنګه چې یو سړی دی د بل سره دشمنی کوي، په هغه باندې ډز کوي، هغه د بر ځای نه قطر غړی، هغه په چاقو تماچه په چاقو چوړکۍ باندې وایي وغیره وغیره. نو دا څومره چې کېږي، نو دلته کې د الله رب العزت اراده د هغې سره شامل حال شي، نو هغه سړي ته نقصان ورسي. که الله نه غواړي نو نقصان نشي رسولی. د چا مجال څه دی چې الله یې نه غواړي، نو څنګه به مخکې یو خبره شوې وه چې یو د الله رضا ده او یو د الله مشیت دی. نو د الله رضا ډېرو څیزونو ته شامله نه ده. یو سړی گناہ کوي، شرک کوي، کفر کوي، نور ناروا کوي، غلا کوي، ډاکه کوي، نو په هغې کې د الله رب العزت مشیت د هغه سره شامل وي، لیکن رضا شامله نه وي. بعضې خلک مثال پیش کوي، و یو تني کور کې بچی دی، پلار په مخه باندې ورته وایي ماله پیسې راکړه، زه پلانکي ځای ته ځم، پلانکی شی اخلم. پلار وایي دا مه کوه، یو پیر ورته وایي بل پیر ورته وایي، لیکن وړوکی قلاریږي نه. نو هغه له پیسې ورکړي، وایي واخله ورک شه ځه. نو پلار وله پیسې ورکړي، لیکن د هغه په دې عمل باندې، د هغه په دې کار باندې، په تلو باندې یا په هغه څیز اخیستو باندې خوشحاله نه دی، او بیا یې پیسې خو له ورکړي. نو الله رب العزت د انسان له طاقت ورکړلی دی، لاس خوځولی شي، لاس او پښې خوځولی شي، حرکت کولی شي، بل سړي له دکه ورکولی شي، دی د ټوپک او تماچې ډز کولی شي، دی چوړکۍ باندې چاقو باندې بل سړی وهلی شي. دا ټول طاقت د الله د طرف نه وي، لیکن الله په دې کارونو باندې خوشحاله نه دی، راضي پې نه دی. نور مشیت الله چې نه غواړي نو د چا پلار څوک دی چې څه وکړي، نو دغې ته مشیت وایي، دې ته د الله غوښته وایي. الله غواړي نو وشي، الله نه غواړي نه کېږي. نو وما هم بضارین به من احد الا باذن الله. بیا دا خلک دنیا کې لګیا دي، دغه څیزونه زده کوي. ډېر خلک دي هغه څیزونه زده کوي چې هغه د دې دپاره د دنیا او د آخرت تاواني څیزونه دي. په دنیا او آخرت کې د هغې دپاره څه فایده نشته، لیکن خلک یې زده کوي. ډېر څیزونه داسې دي، سحر جادو شو، نو دا د دنیا هم نقصان دی، د آخرت هم نقصان دی، لیکن خلک یې زده کوي. ویتعلمون ما یضرهم ولا ینفعهم. بعض څیزونه یې داسې، بعضې فنونه داسې دي چې هغه سړی یې زده کوي، خپل وخت خراب کړي، هېڅ فایده ورته نه میلاوېږي، او هغه شی هغه د آخرت دپاره څه فایدهمند نه وي بلکې نقصاني. نو ډېر څیزونه داسې دي چې هغه نقصاني څیزونه دي. کم څیزونو نه چې شریعت منع کړله نو هغه
دنیا کې هم نقصانی دي آخرت کې هم نقصانی دي باید سيزونه بداسي چې دنیوي لحاظ سره څه وخت لپاره به فائدہ ورکړي لیکن آخرت کې نقصانی دي کم خلقو چې دا کسبونه کول ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق چا چې دا سحر واغس جادوی واغس کوفری واغس نو هغه د پاره د دا پته چې آخرت کې ول سبي ایسه نشتی خلک خبره کوي وې دې ته دا پته چې آخرت به د ډمبلې لوړ کیږي لیکن بهم کې ولې د دنیا د نوم کې د دنیا د نام نمود د پاره د دنیا کې دی ځان ښکار کولو د پاره د ځان د اوچتولو د پاره دغه د پاره بعض خلک څه بازی کارونه کوي الله وی ربي سما شرو بیان کوسم لوکانو یعلمون ډېر بد بیا وسو چې د خلکو په اړه خپل ځان خرڅ کړ خپل ځان په تباہ کړ نو ډېر بد کاری کو ولو انهم امنوا واتقوا کچې د خلکو ایمان راوړې او تقوا اختیار کړې وې لمصوبه من عند الله خیر خامخا ثواب د الله تر طرف نه اړ غوړه د لوکانو یعلمون کې چری دی پوي دي ورپسې آیت کې هغه سلورم شبهه ده سلورم اعتراض دی مخکې موږ ویلو د دې خلکو خبره دا وه چې ته موږ د روغو الفاظونه کلمونه موږ منع کوې ستا زموږ سره مخالفت دی موږ یو خبره شروع کړو ته وایې نه دا به نه کوئ مثال دې ذکر کې راعینا دی راعینا لفظ شروع کو د رسول الله صلی الله علیه وسلم مجلس ته براتله د يهوديان منافقانو د منافقت په دغه کې وو نراتله باندې دی با سبازي خبرې پیدا سي کولې چې هغه به د حق کړی هغه به د بدای وي هغه د عزتای وي لیکن په دې انداز کې به کولې چې ظاهري تور باندې دغه کې ولا خبره نه ښکاري دا نو دی راینا لفظ شروع کو نو راینا به وی یا دا راینا د دې دو جبه یو لفظ وو چې باقي کې داغه معنی غلطه و لیکن دلته کې مسلمانانو ته وی نو راینا د دې په مسلمانای کې د عربی ژبه کې راینا معنی خوا نو بعضی خبرې داسي چې پښتو کې یو شان په بل ژبه کې هغه کنځلي د دې ډېر الفاظ دي نو بعضی خلک هغه الفاظ استعمالي او بل شی دې مراد اخلي چاته دګي یو لفظ وی خټک نو دغه خټک خو یو قوم دی لیکن ان دغه یو بل ځای دی چې ان دغه خټک ویل کېږي ګونګټا نو په یو لحاظ سره چې وګوره خدا خپل لفظ دی چې دا د خټک قوم سره تعلق لري لیکن ان دغه بل چې ان دغه ابو استعمالي نو ابو خدا د بل شي لپاره استعمالي نو دغه سي راینا لفظ راینا د دې عربی کې خو لیکن د دې په جواب کې خنو نو دې به هغه نو بیا به یو بل تستګي والی اشاره به بل ته وکړي چې وسره وکړو بیا راینا لفظ دې په عربی کې شروع کو نو صحابو هم دا لفظ ویل شروع کړو چې راینا خبره ده لفظ دې معنی دا چې زموږ رعایت وساته ظاهري معنی خدا والا لیکن دې په غلطه معنی باندې وي یا دا چې په راینا کې لګرست راضي با دی به راینا وی لیم بالسنتهم وطعن فی الدین وی رست راضي نو دی به راینا چې وی نو په دې کې به لیم اللسان کو جواب به کې تاوهلا نو جواب کې په دې کې لګړې وقفو کې په دې کې لګړې رای کاږي نو دما یو لفظ نه بل شي دوشي د یو ټکی نه بل شي بل ټکی شي دغه سي زموږ په پښتو کې په اردو کې په هر ځای کې دغه څه کی
نو دی به دا راعینا چې وي نو یو معنا خو د دې دا وه چې راعینا زموږ رعایت وساته. دویمه معنا د دې د شرک وه را دی وې نور ته او د دې په نسبت باندې د دغه مشرکانو کافرانو په نسبت باندې را چې دی نو هغه د دې چې کوم الهه ورته دی وایي په هغې الهو کې د ټولو نه غټ اله هغه نور و. لکه ستوري دي، د ستورو عبادت به یې کوو، د سپومۍ عبادت به یې کوو، د لمر عبادت به یې کوو. نو نور ته به را وي او دا د مصریانو خبره وه، د هغې یوه عقیده وه چې کله د نور په چا باندې نظر شي، په چا باندې د هغه سوری راشي نو هغه د مصر بادشاه کی او چې د مصر بادشاه بشو نو هغه ته بیا فاراع وي. بیا زمانه تېره شوه نو زمانې تېرېدو سره د الفاظو کې تبدیلي راځي. نو د فاراع نه دی فرعون کو نو د مصر بادشاه ته بیا فرعون وي. مطلب دا هغه څوک دی چې په ده باندې د غټ خدای چې هغه نور دی دا هغه نظر دی نو دی د مصر بادشاه کړلی نو فرعون به ورته وي. زموږ په دې دور کې هم دا کیسې خلک کوي، په دې اخبارونو کې هم کله کله راځي د پلانکي ستوري په ده باندې اثر دی. د ستورو کیسې خلک کوي، دغه کوم کې علم نجوم علم رمل دی، جفر دی وغیره دا کیسې دي، په هغې کې دا کیسې خلک کوي پلانکي دا چل وکېږي او دا چل وکېږي. دا نجومیان چې دي کوم چې د نجومیانو یو په دې بعضې اخبارونو کې د هغې یو صفحه په هغې کې دا ډېرې کیسې داسې کوي، د راتلونکي زمانې څخه بعضې خبرې کوي او ډېر داسې کیسې هغه دروغ خېږي، لیکن هغې بیا لیکي څه خبرې. نو د دې مطلب د دې دا شو راعنا ته زمونږه راعي، ته زمونږه راعي، ته زمونږه غټ خدای. چې پیغمبر ته وایي ته زمونږه غټ خدای، غټ اله یې ته زمونږه، نو دا د شرک کلمه وه او دا د شرک کلمې په مسلمانانو کې ورننسته. نو الله رب العزت د هغې نه منع وکړه. درېم بله معنه د دې جوړېږي دې به دا وې راعنا یو در رعونت نه چې دا واخلې نو رعونت ویل کېږي بیوقوفتوب ته. نو دې چې وې راعنا مطلب دا دی چې په ته په منځ کې بیوقوف یې قمقلې، نو دا به وی پیغمبر ته صلی الله علیه وسلم ته به وي. نو چې دا خبره سړی پیغمبر ته کوي او په قص باندې کوي نو هغه سړی خو بېشک کافر دی چې پیغمبر ته وایي ته بیوقوف یې. نو دا هم د بېلابې الفاظ لفظونو او د کفر لفظوم دی، سړی معنی باندې پوه شي او دا خبره کوي. بل را چې دی نو هغه شپنکي ته وایي، ګډبه ته وایي چې ګډې بزي چې ساتي هغه ته ویل کېږي را. او دې احادیثو کې راځي کلکم راعین، هر یو ستاسو نه نګهبان دی، هر یو ستاسو نه شپنکی دی، د خپل کنډک د خپلو ګډو د هغه نه ورته پوس کېږي، د بل چا نه ورته پوس نه کېږي. ګډې ستا دي، کنډک ستا سره دی، ته محافظ وې، ته نګهبان وې، نو څه شو، څه چلو شو، نو د هغه نه تپوس کولی کېږي. نو دغسې هر یو ستاسو نه نګهبان دی، د خپل ماتحت باره کې به د هغه نه تپوس کېږي. اولاد دی د هغه باره کې، د کلي دی، د علاقې دی، بیا د ملک دی، دا هر یو نمبر په نمبر باندې هغه نګهبان دی. نو را چې دی راعي، نو دا راعي ویل کېږي شپنکي ته. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته وی راعینا ته زمونږه شپنکی، ته زمونږه ګډبۍ، زمونږه بیزوګرې ته. نو دا پیغمبر ته چې سړی داسې الفاظ وایي نو دا هم د ته زمونږه شپنکی، نو دا خبره هم د بېادبۍ وه. پیغمبر بېادبي چې څوک کوي
نو هغه مسلمان نه پاتې کیږي. نو الله رب العزت د دې لفظ نه منع وکړه چې دا پیغمبر ته نه وایي. په دې یو لفظ کې ګڼې معنی وي، نو یو معنی پکې خم ده لیکن نورې معنی غلطي دي، د دې وجه نه منع وکړه. موږ چې کله زموږ حنیف مولوي صاحب دې باندې خبره کوله، الله دې وکړي، وی چې داسې الفاظ به نه وایي چې د هغې دوه معنی، یوه معنی ښه ده یوه معنی غلطه ده. نو هغه په هغې وخت یې مثال یې دا پیش کړی، پلار ته سړی وړوکی وایي ماله جال جوړ کړه، نو هغه ورته ویې هلکه چې کله ته د جال شوې نو زه به دله بیا جال جوړ کړم. نو اوس د دې دوه معنی دي چې کله ته د جال د ویشتو قابل شوې نو زه به دله جال جوړ کړم، اوس ته وړوکی اوس د دې کار نه کوم. دویمه معنی دا ده چې کله ته د جال شوې، د جال باندې غټ شیطان شوې، هغه غټ کوم چې د دجال خبرې کولی کېږي هغه غټ شیطان او غټ د حرامیتوبونو ګوړی هغه جوړ شو، نو هله به دجال جوړ کړم. نو دا یو معنی خو د دې صحیح ده لیکن یو معنی غلطه ده. نو داسې الفاظ چې هغه مهم وي هغه استعمالوي. ډېرې خبرې زموږ پښتو کې هم داسې دي چې موږ پورې بعضې خلک خاندي، ښکته بعضې نور خلک موږ پورې خاندي، دا تاسو څه وایي او تاسو کنځل کوئ. لکه مثال په طور باندې خلک چې باران شروع شي نو وایي باران راکې شو، هلته کې هغه پورې خاندي. ښکته زموږ عام طور باندې څوک دې ته فکر نه کوي دا څه وایي څه وایي څه نه وایي، لیکن ښکته بعضې خلک په دې پورې خاندي لکه دا تاسو ځان ته کنځل کوئ. راکې شو و دا کنځل وي او ځان ته په خپله کنځل کوي. دا بعضې وخت کې دا بعضې خبرې داسې دي چې هغه د کنځل وي. زموږ پښتو کې چې کوم طرف ته اړی هغه طرف ته بیا اړولی کېږي. ډېرې خبرې داسې دي چې هغه د کنځل وي. نو داسې الفاظ مه استعمالوئ چې هغې کې یوه صحیح معنی یو غلطه معنی. یا ایها الذین آمنوا لا تقولوا راعنا، اے مومنانو مه وایئ تاسو راعنا لفظ. چا لپاره داسې نه یو قاري هغه ته یې وایه ته هغه دا ځای شروع کړو یا ایها الذین آمنوا لا تقولوا وقولوا انظرنا. اګه دا راعنا ویل الله ویلي مه وایئ، الله ویلي چې مه وایئ، راعنا پکې مه وایئ. هلکه راعنا مه وایئ کوم ځای کې مه وایئ، د هغې ځای پېژندل پکار دي. داسې کې نه هغه هلته پیغمبر ته به نه وایئ. یا ایها الذین آمنوا لا تقولوا راعنا، اے مومنانو مه وایئ تاسو راعنا لفظ، وقولوا انظرنا او وایئ انظرنا لفظ. انظرنا وایئ. نو راعنا او انظرنا دواړه یو شان خبرې دي، معنا مقصد یو دی. نو انظرنا او راعنا کې غلطي معنی احتمال شي او په انظرنا کې د هغې احتمال نشي. واسمعوا واورئ، وقت دی. نو چې وقت دی نو خبره به دا کېږي نه. دا یې داسې کله چې مسله بیانولی کېږي خلک به لګیا ټوس کېږي به بیا وروسته وایي دا څنګه چلو شو، هغه تا ولې وګورې نه کوو. بعضې طالبان هم داسې هلته کې استاد لګیا دی سبق وایي، دلته کې دی ځانه ټوس کېږي. نو دلته کې دا منافقانو نو منافقانو به دا کسب کوه، ځان سره به یو بس لګیاو. نو بیا چې کله خبره به خلاصه شوه نو بیا به راعنا د دغې حرامیتوب دپاره دا قصې به یې کولې، راعنا به وروسته بیا ووایي. نو الله وایي چې وقت دا نو د دې راعنا صورت به نه راځي، د انظرنا صورت به نه راځي. وللکافرین عذاب علیم، او د کافرانو دپاره دی عذاب درناک. اوس باندې بس کړو څه بعضې نور مثالونه زموږ خلک یې استعمالوي وایي لیکن هغه قرآن سنت کې نشته. د هغې څه بعضې مثالونه انشاءالله بیا وشي. واتبعوا ما تتلو الشیاطین علی ملک سلیمان، او تابعداري کړوا د خلکو د هغه څه چې لوسته به شیطانانو په زمانه د بادشاهت د سلیمان علیه السلام کې. وما کفر سلیمان، او سلیمان علیه السلام کفر نو کړی، سحر یې نو کړی. ولكن الشیاطین کفروا، لیکن شیطانانو به کفر کاو، سحر به کاو. یعلمون الناس السحر، زده کاو به خلکو ته سحر.
وما انزل على الملكين او هغه چې نازل کړی شي په دوه ملائکو باندې بابل په ښار د بابل کې هاروت او ماروت چې هاروت او ماروت وما يعلمان من احد او نبي زکول دې دواړو یو تنتا حتا یقولا تر دې پوری چې وته وي انما نحن فتنه یقینا موږ امتحان یو فلا تکفر نتکفر مکوا په زکول د سیر فيتعلمون منهما نزکول بده خلقو د دې دواړو ما يفرقون به بين المرء وزوجه هغه سوچ جدای ورا واسطه باغی سره په مند سړی او د خزی داغه کې وما هم بضارين به من احد او نو دې سره ورکون کې په دې سره یو تن الا باذن الله مگر الله په حکم ويتعلمون ما يسرهم وداخل کې سګي هغه سوچ دې له سره ورکي ولا ينفعهم دې له فائدہ نه ورکي ولقد علموا لمن اشتراه او یقینا دی پویدو چاچی واغستو دی لرا مالو فی الاخرت من خلاق نوی داغد بار پا آخرت کے صحیصا ولبیس ما شرو به انفسهم او خامقا دیر پت دی آغسو چی خرس کردی دی خلق باغی بانی زانو نخپل لو کانو یعلمون کچری دی پویدے ولو انهم آمنو کچری دی خلق ایمان را وڑے وے واتقو تقوائی احتیار کڑے وے لمصوبت من عند اللہ خیر خامقا صحاب دا اللہ طرف نڈیر وردے لو کانو یعلمون کچری دی پویدے یا ایوہ الذین آمنوا لا تقولوا راعنا اے مومنان موائے تاسو راعنا لفظ وقولوا انظرنا اوائے انظرنا لفظ واسمعوا واورئی وللکافرین عذاب علیم للکافرین کفارا عذاب دے رسحاترنا اللہ رب عزت مولا قرآن و سنت بانا ہم کو توفیق رہے